احسان الله منزل ته بلنه ورکوم چې راشي په ډبروال سے باندې لیکل شوی نظم تاسو تر مخه کی احسان الله منزل. ډیره زیاته مننه د صدر مخبل بټل د حیران په اجازت سره نظم د حیران صاحب چې بیخي مړ یم په تازه کلیواله بیخي مړ یم په تازه کلیواله ای د لوی فکر خاوند د ډبرواله ستانه زار شمه بالوله ای وخ یاره ستانه زار شمه بالوله ای وخ یاره ای د لر او بر پښتون اولس بهاره هر جاهل دې کړلو یاره خبرداره ډېر دې راوستل اشنا په سمه لاره څه کمال خو در پکې دی زما یاره خالي نه ښکاري قربان د څه کماله ای د لوی فکر خاوند د ډبرواله. مننه اشنا صاحب بلبند چې هر یو غږ دې رسولی خپل ولس ته هر یو غږ دې رسولی خپل ولس ته خپل کار دې ورښودلی خپل ولس ته خپل کار دې سپارلی خپل ولس ته امن زیری دې راوړی خپل ولس ته حق د پیغلو دې ښودلی خپل ولس ته تا ټپو کې یادوي هره ملاله ای د لوی فکر خاوند د ډبرواله. مننه ډېره زیاته مننه بلبند چې د غزل په اهمیت دې خلک پوه کړو د غزل په اهمیت د خلک پوه کړو د متل په اهمیت د خلک پوه کړو د ناول په اهمیت د خلک پوه کړو د چارګل په اهمیت د خلک پوه کړو د وربل په اهمیت د خلک پوه کړو ای د دې زخمی وطن شماله ای د لوی فکر خاوند د ډبرواله. مننه ډېره زیاته مننه ته خو ساز د خوار اولس یې خوږه یاره ته خو ساز د خوار اولس یې خوږه یاره ته اواز د خوار اولس یې خوږه یاره ته استاز د خوار اولس یې خوږه یاره ته سرباز د خوار اولس یې خوږه یاره سرپراز د خوار اولس یې خوږه یاره دې تیاره ماحول کې مشاله ای د لوی فکر خاوند د ډبرواله. مننه اخیره بند اشنا صاحب چې خپل منزل ته به رسېږي ډبرواله خپل منزل ته به رسېږي ډبرواله د هر چا به قربانېږي ډبرواله په نړۍ کې به ځلېږي ډبرواله د خپل قامه به تاوېږي ډبرواله په خپل قام به سوری کېږي ډبرواله قربان ستا شم د جلال او د جماله ای د لوی فکر خاوند د ډبرواله. مننه بیخي مړ یم په تازه کلیواله ای د لوی فکر خاوند د ډبرواله. ډېره زیاته مننه. مخ دې ګلاب ته باجه وړ دی مخ دې ګلاب ته باجه وړ دی مخ دې ګلاب ته باجه وړ دی